یو کس چې هغه سره عهده ده، هغه باقاعده د صوبې مشر دی، نو هغه مذمت کوي، نو ما کې هغه کې به فرق څه شو؟ چې د دې کرسۍ او د دې پاسداري نشي کولی، ظاهري خبره ده چې استعفا دې ورکړي. بیا صوبې حکومت چې دی نو هغه د امن ذمہوار دی چې دی به خپل عوام ته امن ورکوي. نه دی ګنداپور صاحب ته زما ریکویسټ دی چې ته نشي کولی یا بالفرض تا سره کنټرول اختیار نه وي، دا د صوبې حکومت ذمہواري ده، کور ته لاړ شه. دا واقعا د دې نه مخکې ډېر واقعات راپېښ شو زموږ په KPK کې، اور په رڼا ورځ باندې سیاسي مشران، مذهبي مشران هغه شهیدان کړی شو، هغه ووژلی شو، اور صوبایي حکومت هغه صرف مذمت حده پورې وایي چې وایي موږ د دې مذمت کوو. نو مذمت به خو زه کومه، ځکه زما په لاس کې اتھارټي دې شته دی، اختیار دې شته دی، ته به مذمت کوي. یو کس چې هغه سره عهده ده، هغه باقاعده د صوبې مشر دی، نو هغه مذمت کوي، نو ما کې هغه کې به فرق څه شو؟ پکار دا دی چې مذمت نه بلکې مونږ عملی کار وکړو. عملی کار دا دی چې مونږ خپل رعیت لا سیاسي او مذهبي مشرانو ته تحفظ ورکړو، چې مونږ تحفظ نشو ورکولی، استعفا دې ورکړو چې وایي زه ناکام یم، زه دا حکومت نشم چلولی او صوبه کې امن نشم قایمولی. نو پکار دا دی چې به داسې خلک استعفا جمع کړي، مذمت سره کار نه کړي. چې چونکې صوبایي حکومت او دوی له خلکو فل منډیټ ورکړی دی، څه داسې هم نه ده چې یاره د دې چا سره په اشتراک حکومت دی، دې د چا نه بلیک میل کېږي، نو هېڅ هم نشته. خو دې وخت کې که موږ وګورو او وینو هم او هر څه اورو هم او ګورو هم په خپله چې یعنی انتهایي خراب صورتحال چې دی هغه د امن و امان دی. په خیبر پښتونخوا کې هېڅ قسم چې دی هغه امن و امان نشته او انتهایي زیاته بدامني دی. موږ خو به مذمت کوو، موږ عوام یو، او چونکې موږ خلکو دې له اختیار ورکړی دی، موږ وله ووټ ورکړی دی، دا موږ بااختیاره کړي دي. دی چې تل دې کرسو ته ناست دي، په دې کرسۍ باندې ناست دي چې د دې کرسۍ او د دې پاسداري نشي کولی، ظاهري خبره ده چې استعفا دې ورکړي. استعفا دې ورکړي، بل یو کس ته دې موقع ورکړي، کیدای شي که هغه د دوی نه ښه دغه وکړي، او که فرض که دوی وایي که نه چې یاره موږ هم احتجاج کوو، نو ته احتجاج څه له کوې؟ احتجاج خو موږ کوو. قاتل چې دی هغه مخامخ ګرځي او خلک مړه کړي او هغې ته لاړ شي، ته هغه نه نسې، او چې زه د احتجاج دپاره راوځم نو په ما باندې شیلینګ هم کېږي، په ما باندې ګولۍ هم ورېږي، په ما باندې هر قسم چې دی هغه ته استعمال کوي، د هر شي استعمال را باندې کوي، نو دا خو یو نه خبره ده. خبره د صوبې د حکومت ته نو همیشه چې کوم دی قانون دا دی چې ریاست هغه ذمہواري، بیا صوبې حکومت چې دی نو هغه د امن ذمہوار دی چې دی به خپل عوام ته امن ورکوي. چې صوبایي حکومت وایي چې زه امن نشم ورکولی، خو بس ته لاس ووینځه بل سړی به راشي کې به نه پې، هغه که امن نشي ورکولی بل دې راشي کې دې نه پې، که نشي ورکولی عوامو ته دې پرېږدي، ځان له به خپل د امن په خپله کوشش کوي. نو امن ډېر ضروري دی. خو زه نه پوهېږم صوبایي حکومت دې حوالې سره مکمل خاموش او مکمل ناکام شوی دی، لکه 1% عوام د هغو نه مطمئن نه دی. ګنداپور صاحب ته زما ریکویسټ دی چې ته نشي کولی یا بالفرض تا سره کنټرول اختیار نه وي، دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده، کور ته لاړ شه. اپوزیشن لیډر ته هم دا درخواست دی چې بھائی بھرپور زور ولګوه حکومت باندې چې امن و امان صورتحال چې دي دې منطقه کې فوکس ورکړي. عوام بې انتهایي مشکلات کې دي، خلک جوماتونو ته نشي تللی، خلک د کورونو نه بهر ته نشي راوتلی، یو کرفیو لګېدل ده په پښتونخوا کې. له دې چې څومره مذمت زه وکړم، څومره دې باندې موږ خفګان ظاهر کړو، دا کمه ده.